د شوال شپږ روجې حدیث مبارک کې داسې فضیلت بیانوي لکه دې بنده چې ټول کال روجې ونیولې، د چې ټول کال روجې ونیولې یعنې د ټول کال د روجو نیولو ثواب پې دې بنده ته حاصلیږي. ځکه قرآن کریم نه دا ثابت دي چې د مؤمن دپاره یوه نیکي کم از کم دا په 10 چنده باندې بدلیږي. نو د رمضان المبارک دا 10 روجې چې دي دا د 10 میاشتو د روجو برابر شوې، او بیا د شوال شپږ روجې چې دي نو دا د 2 میاشتو د روجو برابر شوې. نو چې دا د شوال شپږ روجې ورسره ونیسي نو ستا په عملنامه کې داسې ولیکلی شو لکه دې بنده چې ټول کال روجې ونیولې، نو د ټول کال د روجو نیولو فضیلت پې حاصلیږي. دا په حدیث مبارک سره څه دي جي دا ثابت دي. نو د شوال د شپږ روجې چې کومې دي د وړوکي اختر ورځ نه او د دویمې ورځ نه ته شروع کولی شي. د شوال دا ټوله میاشت چې ده که په دې کې ته پرله پسې نیسي دا شپږ روجې نو پرله پسې نیولی شي، او که ته وقفې سره نیسي چې یو ورځ یې نیسي او یو ورځ بوزه کې نو دغه شان وقفې سره نیولی شي، خو شپږ روجې به د شوال په میاشت کې څه کېږي دا به پوره کړي. بله مسله دا وکړه که په یو بنده باندې د رمضان قضا روجې پاتې دي، د څه عذر د وجې نه د رمضان روجې خوړلي دي، یو زنانه ده د بیمارۍ د وجې نه د رمضان روجې خوړلي دي، نو آیا داسې دا کولی شي چې دا د قضا روجې په دې لا پاتې دي او دا اول دا نفلي روجې ونیسي د شوال ده؟ نو جواب دا دی چې بالکل کولی شي، دې سره د دې روجې نه خرابېږي، نه ثواب کې کمی راځي، او نه داسې ده چې ګینه د دې دا نفلي روجې نه کېږي. نه که د قضا روجې دي وروسته نیولې نو وروسته نیولی شي، ښه خو دی چې د قضا روجې ونیسي، خو که هغه وروسته نیسي او اول دا نفلي روجې نیسي نو نفلي روجې بالکل کېږي او په دې باندې څه اثر نه غورځېږي او په ثواب کې څه کمی نه راځي. نو د شوال شپږ روجې د قضا د روجو نه مخکې نیولی شي. په دې مسله به تاسو پوه شوي. اخري خبره دا وکړه چې جي دا روجې د شپږ روجې ګورئ مستحب عمل دی، که چا وکړو نو دغه فضیلت او دغه اجر به ورته الله پاک ورکړي، او که چا ونه کړو نو ګناه پې نشته. نو که چا ونیولې ډېره ښه خبره ده، او که یو کس ونه نیولې نو په هغه ته ملامتیا نشي ویلی. ملامتیا ویل پې ګناه ده، ځکه دا نفلي عمل دی چې وی نه کړو نو په دې باندې هغه ګناهګاریږي نه. دا ډېر اهم مسایل دي او ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی نو چې د هغوی سره شریک کوي، دا به د اجر خبره. یو مسلمان د عذر د وجې روجې خوړلې دي، روجې نشي نیولی او فدیه ورکولې په وس کې نه دي، بېوسه دی، نو دا به څه کوي؟ دته څه حکم دی؟ ګوره جي دا ضروري مسله ده، په دې باندې ځان پوهه کوي. ښه جواب د دې مسلې دا دی، په دې کې ضروري وضاحت دی، په هغې باندې ځان پوهه کوي چې د روجو فدیه به یا د هغه کس ورکول شي چې شیخ فاني دی، بوډا مسلمان دی، بوډۍ مسلمانه ده چې هغه په روجو نیولو د سره قادر نه دي، نه وس نیولی شي، نه په جمعې کې په لنډو ورځو کې نیولی شي، نه په وقفه نیولی شي چې یو ورځ یې نیسي او یو ورځ روجه نه نیسي، نو د دغه د فدیه ورکړلی شي. صحیح شوله؟ او یا یو بیمار دی، بوډا نه دی، تکړه دی یا نوجوان دی، خو هغه دایمي بیمار دی او د ده دا بیماري داسې ده چې دا په روجو نیولو د دې د وجې قادر نه دی، یا د روجو نیولو سره د ده دا بیماري زیاتیږي، خطرناکه کیږي، نقصان او تکلیف ورته ډېر دی، او دا بیماري دایمي ده، د یو ورځې او د 2 ورځو نه ده او عرضي نه ده. صحیح شوله که نه؟ نو دا بیمار دی د خپل روجو څه ورکوي؟ فدیه ورکوي. که یو بیمار داسې دی یا یو مشر سړی یا یو مشره ښځه داسې ده چې عرضي بیماران دي یا نوجوان عرضي بیمار دی او د ټیک کېدو امید یې شته او دا بیماري عرضي ده او د دې عذر د وجې څه روجې خوړلې نو دا ځان سره یاد ساتي چې دی د فدیه نه ورکوي، دته د فدیې حکم نه دی. ګورئ دی به څه کوي؟ دی به که د فدیه ورم کړه نو چې دی کله هم په روجو نیولو قادر شو دی به بیا هم روجې نیسي، بس دا فدیه به یې صدقه وي او دی به بیا هم څه کوي؟ روجه به نیسي. نو دی د فدیه نه ورکوي، دی د امید ساتي چې دته الله صحت ورکو، دا بیماري عرضي ده او دا عذر ختم شو، نو دا به د دې روجو څه راوړي جي؟ قضا به راوړي، د ده په فدیه باندې کار نه کېږي. اوس راشي یو مسلمان دی د عذر د وجې روجې خوړلي دي او دا روجې هم نشي نیولی او دا فدیه هم نشي ورکولی، په وس کې نه ده، نو دا به څه کوي؟ نو جواب دا دی چې دی د خپل امید ساتي چې ماله الله صحت راکړه زه به روجې ونیسمه، او که روجې مې نشوي نیولی او ماله الله وس راکړو نو زه به فدیه ورکوم. صحیح شوله؟ دا امید دې ساتي او د دې سره سره د استغفار کوي په دې باندې، د الله نه دې بخښنه غواړي چې الله زما په وس کې نه ده، ورنه ما به فوري د دې دا فدیه څه کړی وی جي دا به ما ورکړی وی، خو زه ما په وس کې نه ده، او که الله ماله وس راکړو کلکه مصممه دا دې په زړه کې اراده لري نو زه به د خپلو روجو څه ورکوم جي؟ فدیه به ورکوم. صحیح شوه؟ او که دی وفات شو نو که مال یې پرېښی خو د هغې نه دې فدیه ورکړلی شي، او که مال یې نه و پرېښی او وارثانو رونو زامنو لوریانو دوی کې الله چاله وس ورکړی او دوی د خپل طرفه دا ورکړی د روجو حساب یې وکړو فدیه ورکړله، نو په دې باندې دوی ته څه میلاویږي؟ باقاعده اجر میلاویږي او د هغه به غاړه خلاصه شي. اوس فدیه څومره ده؟ نو فدیه که د غلې نه ورکوې په باندې 2 کیلو غنم دي یا په باندې 2 کیلو اوړه دي، د دغې نه څه ورکه فدیه ورکه، او که نه دغې نه ورکوې نو بیا به د دې قیمت معلوم کړي. 300 روپۍ د یو کس چې څومره سرسایه ده
دومره چې کم دی نو دا د یوې روجي څه ده جي دا فدیه ده. نو که روجي 29 وي او کم دېرش وي د هغې به ضرب ورکړې او که دېرش وي نو هغې کې به ضرب ورکړې او حساب به کې. او فدیه به چا ته ورکړې نو څنګه چې زکات بچو نوسو کړ وسو ته نشي ورکولی، مور پلار نیا نیکه داسې پسې زه نشي ورکولی، ښځه خاوند ته خاوند ښځې ته نشي ورکولی، سیدانو ته نشي ورکولی. صحیح شوله؟ نو دقه شان فدیه هم ده. د دې نه علاوه رور دی، خور ده، غریبانان دي، یا چې کوم دی تره دی، وراره دی، خوری دی، خورزه ده، ماما دی، څومره رشته دار چې دي نو دوی کې چې غریبانان دي او د زکات مستحق دي نو هغې ته بیا ته دا فدیه دا ورکولی شي. او که یو کس سره اوس نشته او دی وایي چې زه به یې لږ وروسته ورکړم نو وروسته هم ورکولی شي، خو چې وس شته نو تاخیر پکې نه دی پکار. اهم مسایل دي، روژه تېره شوې ده او د ډېرو مسلمانانو ته به ضرورت وي نو چې د هغوی سره شریک کړي نو دا به د اجر خبره وي. ماشوم ته چې کومې د اختر پیسې راټولې شوي دي نو دا به د ماشوم ذاتي ملکیت وي. ښه، مور او پلار دا د ځان دپاره یا په بل څه کې نشي خرج کولی، دا به جایز نه وي. یا د دغه ماشوم نور رونه خویندې د دې ماشوم دا پیسې نشي خرج کولی. که دا ماشوم یې په خپله باندې خرج کړي یا پې د خوراک سکا کې څیزونه واخلي یا پې د لوبو کیلونې واخلي نو دا خو د دې ماشوم ذاتي پیسې دي. اگر چې مور او پلار به په دې بچي باندې نظر کوي چې په طریقه باندې دا پیسې استعمال کی، خو د دې مالک چې دی نو دا ماشوم دی او د دې نه علاوه په بل څه کې مور او پلار نشي استعمالولی، یا د کور په نوره خرچه کې یا په خپلو کارونو کې یا د نورو بچو په کارونو کې د یو ماشوم د پیسې د بل دپاره نشي استعمالولی. داسې کولی شي چې دې ماشوم ته کم ضروریات راځي لکه د کپړې دي، د پیزار دی، د سکول پیس دی، یا دی چې کومې پیسې غواړي او مور او پلار یې د دغه خرچې نه ورکوي نو بیا دا ورکولی شي. صحیح شوله؟ دې مسله باندې به تاسو پوه شوي یې. بله مسله دا وکړه دا چې کم هغه ماشومان دي چې نابالغه دي، کم هلک یا جینۍ یا داسې ماشومان چې هغه بلوغت ته رسېدلي دي نو د هغوی اجازت خو بیا معتبر دی چې د هغوی نه تپوس وکړلی شي چې یاره دا پیسې موږ یا په دې کې خرج کړو یا موږ په دې پلاني کار کې دا پیسې ولګو نو چې هغوی اجازت وکړي نو د هغوی اجازت بیا څه دی جي دا معتبر دی. بله مسله دا وکړه چې ماشوم ته کومې تحفې ورکول شي. بعضې موقع باندې یو سړی ماشوم ځان سره بوځي چېرته یو پروګرام له نو هلته هغه ماشوم له څه پیسې ورکړلی شي یا تحفه ورکړلی شي چې دا د دې بچي شو نو دا هم د ذاتي ملکیت دی. ښه، دا هم ته په بل څه کې خرج کولی نشي. په دې مسله به ته پوه شوی یې. بله داسې یو مقرره چې د ماشوم عقیقه ده د یو ماشوم پروګرام تا کړی دی او په هغه موقع باندې کوم تحفې تحایف راځي نو اکثر د معاشرې رواج دا وي چې دا د ماشوم د پروګرام په موقع راځي خو دا ماشوم له نه راځي، د مور او پلار له راځي، د کور له راځي نو بیا د دغې مالک چې کم دی نو هغه مور او پلار دی هغه به هر څنګه طریقې څه کولی شي خرج کولی شي. نو هغې کې که کوم بیا د مور خاندان راوړي دي نو هغه د مور دي او که کوم د پلار خاندان راوړي دي نو هغه تحفې تحایف به څه دي جي هغه به د پلار دي. او که کوم ذاتي دی ماشوم له راغی چې دا سیز ما دی بچي له راوړی، دا تحفه دی ماشوم ده، یا دا پلانې سیز ما راوړی دا دی ماشوم دی نو هغه سیز به بیا سی جي هغه به د ماشومي ذاتي ملکیت وي او هغه به په بل څه کې نه خرج کیږي. دا ضروري مسایل دي او اکثر ورته د خلکو پام نه وي خو دا د شریعت مسایل دي او کتابونو ذکر کړي نو د معاشرې د اصلاح دپاره د نورو مسلمانانو سره شریکولی شي. وصلی الله علی النبی الامین.